بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن باع دارا دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه، لأن اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف، ولأنه متصل به اتصال قرار فيكون تبعا له. وليس بدي فصل کی بیان د دې خبرې کوي چې کوم اشیاء به د مبيعین وي او د مبيع سره به په بیع کې بغیر د غیر تسریح نه داخل وي، دا غشي تسریح بنی شي او اب مبيع کې داخلي او مشتری به مالک جوړيږي. او کوم اشیاء هغه دي چې د غیر تسریح نه شي نو هغه مبيع سره نه ملګری کیږي چې د مشتری ملک ته لاړ شي. د پر خپل قواعد دي دلته محشي کې مدو ذکر کړي نو ما ته تاسو لږ متوجه شئ. مولوی صاحب کوم شی چې عرف کې د مبيعین وي خلک د مبيعین حسابي نو که چا مبيع خرڅ کړل هغه شی باندې تسریح نه ده شوی کنه، چونکه عرف کې خلک د مبيعین حسابي نو هم پکې خرڅ شو. تاسو نه راسي کور سره خرڅي کنه، لکه مثلا دا ور پکې لګیدل دي عرف دا دی چې کله تسریح ونشي خلک د کور نه حسابي ورم خرڅ شو. یو دویمه قاعده دا ده چې کوم شی د بل شي سره اتصال لري او اتصال د قرار ولا اتصال وي، متصل هم وي او قرار معنا آینده کې د دې سره ملګری زو کې د لري کینا نو مبيع کې به بغیر د تسریح نه غم داخلي. زمکه خرڅ کړل بیان را روان دي ونی زمکه سره متصل هم دي او په اتصال قرار سره دي. خلک چې د میش دوه نه کوي خوري روخ د پاره. دوا دریم نمبر کم شي چې داسې دي چې دا غینه فائدہ ترغی نشي او چتولې ترڅو کم شي چې داسې دي چې د مبيعین دا غینه غیر پیدا نشي او چتولې مبيعین بالا فائدہ او چته چې هم ورسره راسي بده معنی نو هغه هم مبيع په خرڅولو کې باغ ورسره داخلي. کور دې خرڅ کو او په گیټ کې تاله لګېدلې ده خپل د گیټ والا تاله چی کما نو دا غي چابې نه پکېراله کور نه پیدا نشي اخیستلې چابې نه پکې خرڅ شوې. تاسو راسي او کم دغه شان نه ابو مبيع کې داخلم نبي بس دغه قواعد دي اوس راځي مسلې به پټکوغه. ولې اوله مسله صاحب د هدايه قدرت مولا کړی دا یو سړی کور خرڅ کو توجه جی دار کور نو دا کوم آبادی د دام پکې خرڅ شولا ولې د آبادی دا د دې ځمکې د کور سره متصل ده او په اتصالي قرار سره ده. قاعده حسین کې ده کنه. اورا ومن باع دارا چا چې خرڅ کو کور دخل بناؤها داخل شولا بنا چت دغه شان دیوالونه په بیا کې ویل لم يسمه اگر که تسریح نه کړي لأن اسم الدار دو وجه بیانې وورا. یو دا چې دار چې نوم د دار يتناول العرصه دا سهنتهم شامل له ول بنا او بنا تم شامل له نو بس بنا پکې عرف کې دا غوله قاعده ده چې کوم شي مبيع غي ته شامل عرفن نا مبيع کې داخل له یو قاعده بل مرسویل ده. ولانه متصل بلدا دا آبادی چې دا متصل ده به دار پوری په اتصال قرار باندې. اتصال قرار خو پیژنې کنه چې آینده کې هم د غنیت وی چې دا بور سره متصل وي فیکون طبعا له د دوه قاعدو په وجه باندې دا بنا تبع د چا شولا ده دار شولا. من ملک شیئا ملک ما هو من ضروراته 48 نمبر ماده ده مخکې راځي. ومن باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجر وان لم يسمه لك برغوري یو سړي ازمکه خرڅ کړل په هغه کې د قجرو بوټي دي یا ام بوټي دي هغه تسریح وکړل هم پکې خرڅ شو. ولې د قجوري بوټي یا ام بوټي د ازمکه سره متصل وي او په اتصالي قرار سره آسان نه دي. وګوره ومن باع ارضا ما تاسو ما ته ګوري صرف هغه خلاصه کې نو بس به یو پیروایو مخکې وځو. ومن باع ارضا داخلي کې به ما هغه شی فيها کوم چې به ځمکې دي دا به کې به داخليږي هغه څه دي من النخل د قجرو بوټي دي او شجر عام بوټي دي او لم يسمى اگر که تسریونه کی ها ولې شپ دي مخکې مسلې او دي دواړو کې ګره دا مسله ده کوي صرف ځمکه خرڅو ما بادینا
صرف زمکه خرڅوما دغه بوټي نه به وګورې دی له اعتباري ښه موږ به د مادو کې 12مه ماده ده لا عبرة بالدلاله یا للدلاله في مقابله التصريح په دې بوېږي تصریح په مقابله کې دلالت له اعتبار نه وي عبارت النص په مقابله کې موږ دلالت النص به پریدو وګورئ لانه متصل دلتا دا کوم څه ته ورسېدلو هم دا غره کنه دا متصل له د زمکه سره لقرار د پاره فاشبه البناء نو مشابهت د چا سره رااله بنا سره تابع شو بل مسله بر وګورئ چا زمکه خرڅ کړه بای کې فصل ولا د غنم دي مثلا غنې دي نه دا پکې خرڅيږي کنه وینه دا پکې نه خرڅيږي ولی وای چې دا متصل دي خو قرار د پاره نه دي کنه مې زو پس به کټ کی حق تسری وکړه سره د فصل مې در خرڅ کو بس به بیل مسله ده ولا يدخل الزرع نه داخليږي فصل في بيع الارض کې الا بالتسميه تسميه وکړه به ټیک ده وجه لانه ذکر زرع چې فصل دا متصل به په بيع الارض کې بيع زمکه سره متصل دی خو د فصل لپاره دی قطعي د لپاره شو کول د لپاره دی قرار د لپاره نه دی فشابه المتاع الذي في دا د سامان بشان شو کوم چې بدغه مبيع کې موجودي یو سره کور خرڅي باغی کې سامانونه پراته دي نه سامانونه هم کې نه داخليږي مخکې راځي ولا يدخل الزرع هم دغه شان داخل د می ویلو کوم دی ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته للبائع الا ان يشترط المبتاع والاكبر وګورئ یو سړی ونی خرڅ کړلې د قجوري ونی وی عامي ونی نو باغی کې میوي دي دغه به څه حکم وي وای جی دغه میوي د ونو سره متصلي خو به اتصال قرار سره نه هغه شو کوي خلک نه دا په بیا کې نه داخليږي حق مشتري وای ونی سره د میوونه اخلمه بس به خو تسریح شو کنه رسیبه به لا عبرة بالدلاله في مقابله التصريح ومن باع نخلا او شجرا فيه ثمر فثمرته ترجمه کومه کنه آسان دي فثمرته میوي دغه نخل یا د شجر للبائع بوي دا مشتري نه دي دا بائع کې نه داخل الا يشترط المبتاع حق مشتري شرط ولګي به ټیک ده دلیل لقوله عليه السلام من اشترى ارضا چازمه واخستلا فيها نخل باغي کې د قجور ونوا فثمرته للبائع میوي بد چي قجوري دا بد بائع وي ها الا يشترط المبتاع مگر دا کې مشتري شرط ولګي به ټیک ده دا حدیث چې بدی الفاظ معنی غریب دیکھا قلت غریب بهذا اللفظ اصل کی حدیث بل اخرجه الائمه السته في كتبهم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وورا من باع عبدا چا غلام خرڅ کو وله مال غلام سره مال فماله للبائع ها الا يشترط المبتاع كمشتري ول سره د مال غلام اخلمه هم دغه شان هم باع نخلا چا قجوري خرڅ کړلی او باغی کې تعبیر شوی او قلمي شوی وي فثمرة للبائع دا دی وس ها الا يشترط المبتاع برها المفهوم هغه هم دی مخکې راځي بل وجه اور ان الاتصال چې دی وان كان خلقه اگر که د میوه اتصال د بوټو سره خلقي دی خو ګره فهو للقطع دی د بقا د فار نه دی فصار كالزرع دا پشان د چا شو فصل شو وای نو به بچکو بای ته وې مشتری بوته وای چې ما معنی خو دی زمکه را خرڅ کړله فصل ستاره به فصل له شو کوا ونی در خرڅ کړلی میوه ستاره ټیک د خو میوه دي شو کوا ما ته بل شي فارغ وا نه رسیبي اصل کې بای باندې لازم چې مبيع کې مشتری چې قبضه کوي دا پکې خلل پیدا نه کی ويقال للبيع اقطعها بای د ویل شاله کرا سمری کټ کا وسلم المبيع او دا مبيع فارغ وسپاره مشتری دا وکذا اذا كان فيها زرع دغشن زمکرا باغی کې فصل ام دقشن ورته ویل لري کوي وجه سره ځکه ملک د مشتری چې ونی یا زمکا هغه د بای په ملک مشغوله دي چې هغه فصل له یمي دي لأن ملك المشتري چه مشغول بملك البائع فكان عليه نفبائع من لازم تفريغه چه دا خپل ملک د مشتری ملک فارغ کی
وتسلیم دا بلازم ماره چې دماغه ملک هغه ته وسپاري لکه یو سړی مثلا کور خرڅ کې باغی کې سامانونه نه نو ته هم ویل شي به سامانونه د خپل لري کوا کور سپار راته کما اذا کان فيه متاع لکه مثلا بیت دار وغیرہ د باغی کې سامان دي مبیا کې سامان دي امام شافعی رحم الله فرمای کچا ازمکه خرڅ کړه فصل بګي ولاړ دی میوي ونی خرڅ کړه میوي دي نو دغه ترڅو فصل پوښ شوی نه ترڅو میوي پخې شوی نه ترغیبتی نه لري کوي پیږي وی د هر شي قبضه چی کنه تسلیم دا معتاده طریقه مانی نو عرف کې معتاده ده چې څوک زمکه خرڅي مطلب دا دی چې څو بوري می فصل نه پوښ شوی ترغیب زمکه رانه نه غواړي څو بوري می د میوي نه پخې شوی ترغیب غواړي د بوټي نه کټ کې مشتری تاسو پیږي کنه معتاده ده وره وقال امام شافعي رحم الله فرمایي يترکو نمداسي به پری خودل کیږي ښا حتى يظهر صلاح الثمر تر دې چې ظاهر شي په خواله د میوه او يستحصد الزرع او تر دې چې لو شي فصل لان الواجب ځکه واجب چې انما هو التسليم هغه تسلیم دی مشتری ته بسپاري حکم تسلیم المعتاد العرف في الشرع له والعرف في الشرع له اعتبار ما تستويل المعروف بين التجار كالمشروط بينهم التعين بالعرف كالتعين بالنص او المعروف عرفا كالمشروط شرطا وګورئ وفي العاده عادت خدا دي الله يقطع كذلك چې ندي فصل دغه شان کټ شي ډایرک او ندي میوي کټ شي دا عادت دی لہذا پریدي به څو کوئی امام شافعي رحم الله دې برابل نظیر شته و یاو کنه ما د دې حمزه نظم کني ولې اجاره باندې ما بيزان لا فصل کړل اجاره باندې مزارات باندې نه الګ طالب مش شپږ مشته نظم کبا ما سره طالب فی مش مثلا 0 روپۍ در کوم شپږ 0 روپۍ دی په ما شو ټیک ده ما به فصل کړل شپږ مشتراله او فصل لاشین دی دلته امام شافعي رحم الله حکم داده چې زمکه دې تغلا اخلینا دا فصل پوښ شي به زمکه دې توالي وګورئ کما اذا انقضت مدة الاجاره لکه چې پوره شي مدته د اجاري او په الارض زرعون بزمکه کې فصل وی شینخه قلنا موږ ته جواب کې وایي امام شافعي ابتدا مثال لیکم ویلو کنه چې زمکه اجاره مانی ولي او فصل او ټیم پوره شو فصل لاشین دی موږ دې کې حکم داده په فصل بشوکي مستاجر زمکه بسپاري وتا ټیم پوره شو هغه غواړي یو میشت نورم اجاره مانی ونی سي د میشت 0 روپۍ وي یو میش فصل کې پاتې ده هغه ته دی وی بي فصل مشین دی هو د 0 روپۍ والے یو میش والے د پاره د سې دی وکی خو به هر حال ستا خبره صحیح نشول چې مدسي بزمکه پری دي یا به تزمکه خالی کوي او یا به عوض ور کوي اجرت او عوض ور کول د شدید لکه زمکه او تخپل وسپارل لکه معوض چې وسپارل شو بدل لګي پوه نه شولې قاعده دا چاته عوض ور کول د شدید لکه څور کول معوض ور کول چانه دی غلا کړی دا اشی دی هلاک کړي وسول قیمت ورکې د سیدی چې هغه شی دی واپس ورکو نظم کمانی ولې د دنه ټیمی پوره شو یا زمکه ورکو مو یا ولا اجرت نور زر ورکوم وګو زمکه می ورکو هغه عوض دی قلنا من وایو هناك التسليم واجب ايضا اجاره کوم تسلیم واجب دی هم د غشان حتی یو ترک باجر هغه بریدي بچبه بریدي اجرت باندې و تسلیم العوض كتسليم المعوض دا قاعده ده اجرت چې سپاری د عوض دی دا داسې لکه تسلیم د معوض مکه وسپارل ولا فرق بينما اذا كان الثمر بحال الاكبر وګورئ ولې مثلا موږ دا وکړه چې چا بوټي خرڅ کړه باغی کې میوي وي نو دا میوي به د بایي وي بایي ته به ویلې شیخ خپل میوي دي کټکوا زمکه خرڅ کړل فصل پکيو او فصل شین دي خرڅ دي بایي ته به ویلې کیږي فصل کټکوا زمکه سپاره نو کدا فصل د میوي شنی دی او که پخې دي بهر صورت بدغه حکم پوه شئ په وګورئ ولا فرق بينما هیڅ فرق نشته په مابین د دې کې اذا كان الثمر بحال چې د میوي د سي حالت ته رسیدلې دي له قیمت چې قیمت جوړ شوی پخې شوی دي او لم يكن یا لا قیمتي نه دي جوړی شوی پخې نه دي په صحیح صحیح روایت دار دوړو کې د حکم دی ويكون في الحالين للبائع ورسره دا مسلم ده کله میوه په بوټي کې بخښي وي او کله فصل لاشین وي میوه په بوټي کې بخښي وي او کني وي که فصل لاشین وي او که بوښوي بهر صورت با په بای کې نه داخلي کې د چا بوي ته بای بوي دا خبرم پکې ده کم دی ويكون في الحالين للبائع ولي
وسلکا دا فصل دواړو حالتونو کې چې شین دی او که پوخ دی مېوې دواړو حالتونو کې چې شنی دی او که بخیر دی د بای دی ولی وای جی من قانون ویلې دی کنه التابع او تابعون تابع تابع وي د سیدا ورپسې دا 46 ماده ده 47 ماده کې دی التابع ولا يفرد بالحكم تابع با نظام له حکم نه لګي تابع با نظام له حکم او راشه فصل لکه فصل شین یو که پوخ خرڅولې شي حکم په لګي خرڅولې شي میوه کشنی یو که بخي به مسله روانه ده خرڅولې شي حکم په لګي کنه لګي اچھا باندې چې حکم لګي تابع جوړې دي شي تابع خو موږ څه ویل التابع لا يفرد بالحكم پته ولګېدل چې لکه د دې بای صحیح ده نو دا تابع نه دي چې نه دي نو د چا شو بای شو ترګه چې مړه دا څنګه ولګي یار دا موبایل کې هودل پټیک نه دي وګورئ لأن بيعه زك بيع جائز ده دغه سمرو في صح الروايتين چې بيع جائز ده نو دا خو په حکم کې منفرد شو چې په حکم کې منفرد شو نو تابع پاتې نشو علامه نبين دا بیان ان شاء الله قریب را روانه ده وور انه فلا يدخل ندانه داخليږي في بيع الشجر په بيع د ونو کې میوه نه داخليږي تابع خو نه دي من غیر ذکر تذکره کني شي یا که تذکره وشي به بلا مساله ده تذکره وشي واما اذا بيعت الارض وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت بعض لم يدخل فيه الاكبر وغري منسب يسري ازمکه خرڅ کړه باغی کې تخم شیندلې ده خو لا راختلې نه ده د تخم بده چاوي دا بده بای وي او دا بده ازمکه کې امانت پروت ده تاسو په شولې وګورئ واما اذا بيعت الارض هر چې دا صورت دی جسمه کې خرڅ شي وقت بدر فيها صاحبها حال دا چې جسمه کې کوم صاحب دی مالک دیغه په کې تخم شیندلې ولم ينبت لا راحت لنبي بعد تروسا لم يدخلنا داخليږي فيه فبايا جسمه کې دا نه داخليږي لانه مودع فيها ذکر فصل بزمه کې امانت کې خوده شوی دی لکه کور خرڅ کې او کور کې سامان وي کل متاع او که فصل لا خطلې وي نو به دورای دي فصل را خطلې توجه لګ برو غره خلا دومره نه درا خطلې چې قیمتي جوړ شي که څوک خرڅي څوک نه اخلي خرڅي کنه لګ را خطلې ده ندی که دورای دي او دا چونکی وس تابع دي ځکه خرڅولې نشي لا يفرض بالحكم حکم بزان لنه لګي پس مکه کې داخل شو ايوه را ادا د بي به هم زمکه په بای کې دا داخل نه د اتصال قرار سره نه لري پته لګي پوه شوي کنه فصل له اکشن را خطلې ده نو کدی ته وګوري کنه کڅو کې خرڅې نه خرید خو بيخي ور کوټي دي نو لا يفرض بالحكم دي التابع لا يفرض بالحكم دا خو به تابع شو لازم زمکه کې شامل شي زمکه په بای کې بل طرف ته وګوري اتصال قرار نه ده نو هغه کې وای چې داخل دي نشي دوړه راي دی وګوري ولو نبت کچری فصل لا خطلوی هو لم تصر له قیمت وللانی ګرځیدله فقط قيل لا يدخل فيه كما دي ولو نبت کچری دغه بذر دغه تخم را خطلوی خلنی ګرځیدله تخم بار لا قیمت فقط قيل لا يدخل فيه نو کوئی بای کې نه داخليږي وقت قيل يدخل فيه پوه شولې به اصل کې دا یو اختلافي مسله ده چې کله فصل دومره راوخیږي کنه چې هغه او خان غواګانی خورینو نشي خړې دومره واړه څوک په لور باندې کټکې نشي کټکولې دومره واړه نه دې به صحیح ده کنه دا نه څوک چې دې به ته صحیح وای نه تابع پاتې نشو تابع خو لا يفرض بالحكم یو دلته صحیح ده دا غو بنظمانه د زمکه په بای کې دا نه داخليږي تابع نه دي او څوک چې دې به ته صحیح نه وای تابع ولا يفرض بالحكم شو به تابع دي نه به د زمکه په بای کې دا امر پوه شو په او تو ګورئ کمره وكأن هذا بناء غيدا بناء على الاختلاف په اختلاف باندې بجواز بيع کې قبل يناله المشافر مخکې د دې نه چې دې ته خلی ورسیږي دوخان واغانو خوري شونډي والمناجر دغه شن مخکې د دې نه چې بل لرونو مانی لوشي دې تلانی دي رسیدنه واړه دي
دې به صحیح ده کنه اختلاف ده. ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق والمرافق. وليس الاکبر وګوري یو سړي زمکه خرڅ کړه او دای مشتری ته ویل چې دې زمکه ما سره زمکه میتاله درکړه سره زما د ټول حقوق دې می درکړه زمکه سره چې څه مناسبات دی هغه من پسې درکړه به هم فصل چې دی تب کې نه داخليږي دغه شانونه یاد کړی وي باغی کې به میوي نه داخليږي ځکه فصل د رزمکه د حقوق او مناسباتو نه دی دغه شان میوي د بوټي د حقوق او مناسباتو نه دی خو مستقل شي اشیاء دي تاسو پیږئ وګورئ. ولا يدخل الزرع نه داخليږي فصل والثمر میوي بذكر الحقوق بذكر دسی وي چې سره د حقوق در خرڅوم او سره د مرافق او مناسباتو انهما ليس منهما ځکه فصل او ثمر دا د حقوق او مرافقونه نه دي. ولو قالو کده سی وتبایي وي مشتری ته الکه د ازمکه در خرڅوم د بوټي در خرڅوم بكل قليل وكثير هر لک شی او ډیر شی هوا چې دغه لګ او ډیر شی له زماوي فيها بدزمکه کی وي ومنها د زمکه نوي یا د بوټو نه یادوا یا من حقوق یا د حقوق نوي او قال من مرافق هذا د الفاظي ویل په ټولو صورتونو کې نه داخليږي وجه سره دکا فصل یا د غمیوي فصل د زمکی نه دی نفي زمکه کې دی د جنس نشي نه د زمکه نه دی چې دغه د بې سره د خرج شي او نه د حقوق نه دی نه د مناسبات نه دی د قشن میوي د بوټي حیثیت لري یا د داخلي کې پکې نه لګو ګورئ. ولو قال کچری بای وی مشتری ته د زمکه در خرڅومه بكل قليل وكثير په هر لګ وډیر هو له چې د غلګ وډیر زماوي بسامه درخواست کړی فيها به زمکه کې ومن هيا د زمکه نه یا د دې حقوق او قال من مرافق ټول صورتونه کې لم يدخلان داخليږي نه فصل او نه میوي فيه بدي بايك لما قلنا تصفيه كان به او قد سوى لك وان لم يقل من حقوق او من مرافقها على كذا ازمك قدر خرصوما هو له فيها بس فيهم بكم وايا هو له سوى ولو بايد سوى بكل قليل وكثير هو له لك ديو كدير دي شيغه بده ازمك کې ازما دي در خرص مکو فيها منها من حقوقها من مرافقها دا الفاظ وسورونه وي نبي به کې فصل هم داخل لې ځکه فصل هم د دې کنه او به بوټو غي کې څم داخله ده میوه ځکه میوه هم ده من حقوقها نه خو نو کویلې به نه داخلي دلو من مرافقها نه خو نو کویلې به نه داخلي دلو خو د الفاظ ونه ویل به خود د دغ ملک خو دې کنه پتن لګي پیږي کنه به الکو وګوره. ولو قال كشريدي سيويل وإن لم يقل من حقوق أو من مرافقها بس به دخل فيها دا فصل پزمکا او دامیوی په بوټي کې داخليږي. اما الثمر المجزوز اوس کوملی سم میوه کټ شي وي یا دغه شان فصل کټ شي وي پروت وي نو ترڅو چې تسری د زمکی په بای کې دغه کټ شي فصل او د بوټو په بای کې دغه کټ شو میوه نه شي ترغه په بای کې نه داخليږي. اورا اما الثمر المجزوز هر چا غمیوی دي کوم چې کټ شوی دي او الزر المحسود او هغه فصل لکم چې کټ شوی لا يدخلون داخليږي مگر په تسری سره په بای کې ښه لانه بمنزله المتاع هغه د شي لکه کور سامان. قال الخدري مولا فرمای ومن باع ثمره لم يبدو صلاحها او قد بدا جاز البيع ولکبر وګوري ولې سم مسله دا کڅوک میوي خرڅي باغ کې را ټوکی دي پخېشي وې دي کنه دي په هر حال به جایز ده دا خبره لګ پورا او یو مسله شوله. دیمه مسله دا غ صورت دي چې ټول میوي را بوټي کې راغلي را پیدا شوی دي پخې دی او کنه دي به جایز ده یا به په الحال نفخلی یا به درستوالو. دیم صورت بوټي کې میوي لا د سره راغلي نه دي او خرڅي لکه نن سبا چې باغونه خلک لي بلکې 2-3 کاله مخ کې دي بالاتفاق دغه به جایز نه ده ورسېدلې به ځکه به د معدوم د میويشتنه او خرڅه. دریم بعضی میوي راختلی بعضی لانی دي راختلی بعضی میوي بوټي کې شوی بعضی لانی دي نه دي کوم قیاس موافق دا به
جایز نه ده ځکه به د معدوم ده دا د امام محمد رحم الله قول له خو متأخرین احناف دا جایز ده وای دا معدوم به تبع ده موجود کی خرج تاسو پوه شئ څو صورت مو ویل درې به چې کله میوه سره خرڅي کنه د دې به درې صورت جوړیږي تاسو له ان شاء الله تقریر ترمذی کې راشي د خیر سره د ترمذی شریف کې لږ بر وګورئ میوه خرڅي دي کې یو دا د چلکه میوه در باندې در خرڅومه به شرط القطع مشتری ته وي بس مخه سره کټ کوا وړي نه بل اتفاق جایز ده کمیوي پخی وي بعد بدو الصلاح او کلانی وي پخی دوړو صورتونه کې دم بشرط الترک الکه میوه در ناخله مبدي شرط چې ګوره لاشنی دي یا شنی نه دي دوړو صورتونه کې پخی دي یا شنی دي خو ګوره یو میش یا یو هفته پوری به بوټو کیږي زر نه شو کومه شرط ولګي دا نه د جایز پېږي به کنه ځکه دا بوټي یا د ازمکه دغه کری ور کوي اجاره وي او که کری نه ور کوي عاریتن وي دلته خو په یو وخت کې بل قدر आले بیا کې ور سره عاریه رااله کزمه کاسي نيسي یا ور سره رااله اجاره رااله کې به سوي نيسي او یو وخت کې بل قد شرط کول چې دا جایز نه او بیا فاسد پېږي کنه صفقه فی صفقه چورته وي دې معنی پوه شي بل صورت دا ده چې څمونه وي پکې نه مطلقاً شرطي پری دي به شرط مرته کې ونه لګي موږ حناف وې دا جایز ده خو سم داس په ګټ کوي پوه شلې په البته متأخرین یو علامه شمی او مسله ذکر کړی دا موږ نور فقهاو چې کوم شرط عرف کې مروج شي هغه شرط بیان فاسدې به څه شي مروج شي لکه نن سبا پکې اخلي یو کال ګارانټي پکې شپږ میاشتې ګارانټي پکې پرچ اخلي وغیرہ د سی کني دا شرایط مروج شوی دي دي کې مشتری د ګټه ده ودا جایز ده نو متأخرین وایي کې به شرط ترکی ویلو چالکا دا میوه در خرڅوم مشتری ویل اخله مې خو غره یو مېش به غره ستاب بدی بوټو کی وی دا شرط اوس معروف شوی نه جایز ده وګورئ ومن باع ثمره چې خرڅ کړل میوه لم يبدو صلاحها دا غي میوه لا بخې شوی نه وي او قد بدایا بخې شوی وي دوړو صورتونو کې جاز البيع جایز ده ولی مولوی سیب ویجی مال دی او متقوم دی مال متقوم تعریف زده چې بار بار به نکو یا اشاره او تخاری کو مال متقوم هغه مال ته ویل کیږي قیمتي مال یو مال متقوم یو عرفن هغه مال ته ویل کیږي چې داغه نه نفق استل ممکن وي یو مال متقوم می شرعا چې داغه نه نفق استل ممکن وي او دغه نه په شریعت اجازه تم ورکي شراب نه نفق استل شي عرفن ښه خسته شي خو شریعت اجازه نه ورکي ورحل مال به متقوم وي او عرفن هم شرانهم علم بیا جوړیږي دلته د میوي متقوم دي کنه فلحال که بخي خړلې شي او که فلحال نه خوري آینده به بخي شي به وخوري او شریعت اجازه تم ورکي نو وره لانه مال متقوم زکه د میوي مال متقوم دي اما مالکون منتفعا به في الحال یا خدا چی لدينا نفع حاصليږي في الحال بس فلحال ته نفع ممکنه د بخي دي او في الثاني یا بدویم حال کې مطلب آینده به بخي شي همدا سي چکی دي کډټونه کې بخيږي آیات اشعار مچار جوړیږي اسیم ته نفع خستل شنونه وقد قيل لا يجوز قبل يبدو صلاحها چلا دا ویل دي چې جایز نه ده چې لا پخې شي ویني وی میوي خو الاول واصح هغه صحیح دی ولا المشتري مشتري باندې لازم قطعها في الحال میوي د واخصلې وسه کټ کوا وجه تفریغا لملک البائع خپل میوي کټ ک چې بای د ملک فارغ شي دا کوم صورت دی مولوی صاحب دا چې شرط مد نه لګیدل ما غدریم صورت ویلو کنه مطلقاً شرط دی وهذا اذا اشتراها مطلقاً دا غ صورت دی او یا شرط لګیدل خود دی چې په الحال به کټ کې دام جایز کنه او بشرط القطع دریم صورت تاسو مل چې دا جایز نه دی خو متأخرین فقها وای دام څه دی وس جایز دی هغه څه دی وین شرطه شرط ولګولو ترکوها وین شرطه ترکوها که شرط ولګیدلو د دې میوه پر خودلو ال النخیل دې قجرو پر خودلو په دې بوټو کې نفسد البيع دا څه دی بشرط ترک بشرط مطلق عن شرط جائز بشرط القطع جائز او بشرط الترك ناجائز متقدمين لمتاخرين ودام سره یې نه کوي لانه شرط لا يقتضي العقد لکه دا سی او شرط د چقد تقاضا نه کوي او کوم شرط چې دا سی چقد تقاضا نه کوي به فاسدي دې بیان روان دي ان شاء الله کا شرط په اقسام موږ جوړ کړی ټول او هو شغل ملک الغير
هغه شرط دار چې پر دې ملک مشغوله په خپل ملک باندې دا خو ټیک نه کې هغه په راضي نه دي او یو وای هو صفقه فی صفقه یا په یو وخت کې بل عقد دغه میوه دغه بوټي او دغه زمکه ته پکړی نيسي اجاره ده او کوم د سي دي نيسي عاریه ده یو بيع کې عاریه را ل یو سره څوکړه اجاره را ل او دا جایز نه ده وهو اعاره او اجاره فی بین بيع کې عاریه یا اجاره را ل وکذا بيع زر دغه شان وې د فصل مثلا ده چا فصل خرڅ کو توجه بشرط القطع جائز مطلقا الشرط دم جائز او بشرط الترك متقدمين وي ناجائز او متاخرين وي څه وګورئ وكذا بيع الزرع بشرط الترك شي کنه دا وي سینه د لما قلنا وكذا اوه دغه میوه ک پخې او کنه وی دواړو د حکم دی ک بشرط الترك وي جائز نه ده نو خو اول کتاب په طرز رواني نور هم خبره مفتابي کړيګا وګورئ وكذا اذا تنها عظمها وليس کچري پاخشوي وي اړو کی مطلب میوي پخشي وي بهم د حکم ده کې به شرط ترک جایز نه ده امام محمد رحم الله وي ک میوي پخې دي کنه او به شرط ترک وي به جایز ده ويسم تزيتي کیږي نو د بعینه تخورین نور خیرم ده کنم ده او د امام محمد رحم الله قول التم هغه وخت خلکو مستحسن غنلو متأخرین خاصم مفتابی کړي وره عند ابي حنيفه وابي يوسف رحم الله لما قلنا وجه لمن ویلا چې دلته صفقه کې صفقه راځي واستحسنه محمد چې میوه پخې شوی امام محمد رحم الله دې تجایز ویلې ده للعادت وې ځکه عادت ده چې خلک یې ابتا مش به بریدي بوروي کټ کوي بخیر چې لا میوه نه پخې توجه او به وته وي چې لکه دا میوه دې نه خلمه بده شرط چې ابتا یا مش پوری بستا بوټو کی یا دا فصل به مش پورستا بدیزم کې کی امام محمد رحم الله هم دا غوس عمل کړی دی به نه ده جایز ولې نه ده جایز ځکه دلته د دې زمکه په وجه باندې فصل کې زیادت راځي او د دې ونو په وجه باندې میوه کې زیادت راځي لا پوره پخې خونه دي کنه چې زیادت پکې راځي شي خرڅ کړي دی د باینه فایده اخلي خیرم ده کنه وګورئ بخلاف ما اذا لم يتناهى عظمه اذا لم يتناهى عظمها چاړو کې لانی بوخ شوی انتها د رسیدلې ولی لانه شرط فيه الجزء المعدوم دلته جزء معدوم شرط لګی دا ډیره خسته وجه ده دا میوه چې بقایه بخیږي اشتنه او دغه شرط لګی دغه فصل چې بقایه کم کچره نور بخیږي شته دی نه شرط لګی او د معدوم شرط لګول ټیک نه بایږي او الذي يزيد بمعنى من الارض او الشجر هغه دا چې دي کې زیادت پیدا کیږي د یو معنی د وجنه چې په زمکه کې معنی ده زمکه غټي دا فصل او یا په ونو کې دا فصل غټي دا میوي غټي حالانکه زمکه او دا ونه د چاري خود بای پتن لګي پوه شوي کنه مخکې راځي ولو اشتراها مطلقا مليسب چا فصل واخصلو چا میوي واخصلې شرط مرد پکې نه دی لګیدلې او بای وته ویل مړه بس ما په دې زمکه کې زما په دې بوټو کې د میوي خیر ده نو اولان کې لا پخیم نه دي او برور پخیدل یا بغیر دوه صورتونو کې جایز ده او کوم میوه کې زیادت را لې فصل کې زیادت را لې مشتری له سیم دي ځکه په اجازه د مالک معنی دی بای معنی دی ولو اشتراها مطلقا چا د میوي د فصل واخصلو مطلقا شرط پکې نه د ترک نه د قطعي وترکه به د میوي پرې خودلی باذن البائع طاب له الفضل كم زيتي پکې را لې اوله سیده وان ترکها او کم دغه اجازه نه غیر همدا سي پرې خودل نو به چې کم زیادت په دې مو کې راغله به د فصل کې به صدقه کوي ځکه دغه د چا د زمکی یا د بوټو بوجه زیادت راغله هغه ته اجازه نه دولت ټیک نه ده نو تصدق بما زاد في بچره في ذاته دي په جسم کې کم زیادت راغله وللحصوله بجهه محظوره ځکه دا حاصل شلو په جهه ممنوعه باندې د شیخ منس کې باتې شو ټیمپورری زبې به وایو ورسېدل